السلام علیکم ملګرو. د دوه درو میاشته یا د یوه نیم میاشته پر سوشل میډیا باندې یو کمپین روان دی. هغه دا چې په کراچۍ کې چې کوم افغان مهاجرین دي چې کوم په جیلو کې پراته دي، ډېر پراته دي، ډېر خلاص شولو، ولاړو خپل وطن ته ولاړو. نو پر سوشل میډیا باندې کافي کام پرسته جماعتونه، کام پرسته تحریکونه هغه دا مجلس کوي چې مثال د دې مقدمه موږ وچلول، د دې دپاره کوششونه موږ وکړو، موږ د جیلو سره خلاص کړو. خو زه به ته یو حقیقت په دا ویډیو کې د ښکاره کړم، تاسې خپله وګورئ، خپله یې واورئ چې دا ځوان څه وایي. محمد اصغر ما رابطه وکړه. خل محمد راته وویل چې زموږ د پارټۍ د طرفه وروجه د محمد خان اصغري د پارټۍ د طرفه موږ خپل وکیلان لرو. وروجه نه بل وکیل مې اول وکیل ته چې رانه 50,000 روپۍ به ما ته راکوي، نو زه به ستا د ورور وکالت کوم. او بل زه دا ځوان ته وایم چې محمد خان اصغري د خدای پاک 100 کاله نور هم ژوندی لري. زه دا ځوان ته وایم چې وروره د محمد خان اصغري بل خصوص د پښتونخوا ملي پارټۍ ته هېڅ احسان نه دی کړی. دا زموږ فرض دی. پښتونخوا ملي پارټۍ د کام چوکیداره پارټۍ ده. موږ پر ته هېڅ احسان نه دی کړی. موږ د ټول پښتون افغان لپاره دا زموږ حق دی چې موږ اواز پورته کړو.